बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د ټولو ناول خو زه د زاید نیوز د ټوپي اپډیټ شکریا ادا کوم چې موږ ته وخت راکړ او دلته کې راغلل او زمونږ د آواز ریکارډ کوي او دنیا ته عوامو ته هغه چې دی نو ښایي. زما نوم مولانا روشنزیب دی. د جمعیت علماء اسلام سره زما وابستګي ده او تقریبا د بچپن نه وابستګي ده، خو کوم چې زه لیګل طریقې سره جماعت سره یو ځای شوم په رکنیت باندې، تقریبا هغه د 1994 نه زمونږ وابستګي ده جماعت سره او په مختلفو عهدو باندې. لومبی چې دی نو د جنرال سیکرټري په حیثیت باندې ما په ټوپۍ کې کار کړی دی. اوس چې دی نو زه بیا د ټوپۍ د امیر په حیثیت باندې، بیا د یونین کونسل شرقي د امیر په حیثیت باندې او دغسې په ضلع کې تحصیل کې او په صوبه کې د مجلس شورا د رکن او د ممبر په حیثیت باندې صوبې پورې چې دی نو الحمدلله جمعیت علماء اسلام سره زمونږ وابستګي ده الحمدلله، او د علماو سره زمونږ په دې باندې وابستګي ده. جمعیت علماء اسلام یو دینی مذهبي سیاسي جماعت دی او د دین په بنیاد باندې چې څومره ایشو دي پارلیمنٹ کې هغه راځي مخې ته، د قادیانیت حوالې سره، د ختم نبوت حوالې سره، یا نور داسې دینی امور چې کم دي په هغې باندې په پارلیمنٹ کې څه خبره راځي نو جمعیت علماء اسلام د هغې دپاره چې دی نو اواز اوچتوي او هغې باندې محنت او خواري کوي خپله. څنګه چې نور دا سیاسي جماعتونه دي او د هغې یو سیکولر ذهن دی د هغې او د جمعیت علماء اسلام مذهبي ذهن دی، هغې سره وابسته خلک هم چې دی نو د مذهب په اعتبار سره هغه چې دی نو سیاسي محنت او خواري کوي. الحمدلله مونږ دا د ټیکټ حوالې سره تاسو خبره وکړله، د درخواست فایل لا مونږ جماعت ته چې دی نو جمع کړی دی، ضلعي جماعت ته، او دا صرف د 2024 خبره نه ده، د 2023 خبره نه ده. 2018 کې هم مونږ چې دی نو درخواست جمع کړو، 2013 کې مونږ درخواست جمع کړو او د بلدیاتي الیکشن د تحصیل ناظم په حیثیت باندې هم مونږ زمونږ نوم پیش شو. بهرحال دا زمونږ یو تسلسل دی را روان دی او دې ځل هم مونږ درخواست جمع کړی دی. د ټولو ناول PK 49 دپاره زما درخواست چې دی نو هغه ضلعي جماعت ته حواله شوی دی او په هغې باندې فارم هم مونږ ډک کړی دی. هغې چې څنګه فیصله وکړي او څه فیصله یې د جماعت نو انشاءالله مونږ هغې سره به روان یو. که ټیکټ یې مونږ ته راکړه نو انشاءالله زمونږ ملګري چې دی نو هغه پر اعظم دي او انشاءالله هغې به منډه ترړه به مونږ وو او انشاءالله دا به په سیکلو او په موټر سیکلو باندې به انشاءالله مونږ دا خپل کمپین دا به چلو او انشاءالله جماعت ته به دغه سیټ دا مونږ چې دی نو ګټلې انشاءالله ورکو. که چېرته الله وکړله او الله وغوښتله ټیکټ مونږ ته میلاو شو او بیا الله هغې کې کامیابي هم مونږ ته راکړله، انشاءالله تعلیمي څومره اصلاحات چې دي نو هغه به مونږ کوو او اسپتالونو هیڅ سره چې کم اصلاحات دي هغه به مونږ کوو. د علاقې د ترقۍ دپاره د لارو کوڅو د سړکونو دا ټول تعمیراتي کارونه انشاءالله دا زمونږ په نظر کې دي او جمعیت علماء اسلام دا خولم ده مخکې په 2002 کې چې څنګه خدمت جمعیت علماء اسلام کړی دی، انشاءالله علما په دې خدمت کې د چا نه رستو نه دي. انشاءالله هم هغې طریقې سره هغې انداز سره د عوامو خدمت د هغې په دهلیز باندې هغې ته به مونږ اږدو او هغې ته به انشاءالله چې دی نو ورکوو. دا د مهنګایۍ او دغه معاشي بحران چې کوم دا د 2018 نه شروع شوی دی. د هغې نه مخکې مونږ تاسو چې دی نو که وګورو نو د ملک کې داسې معاشي بحران نه و، داسې مهنګایي نه وه، خلک ښه چې دی نو خوشحاله و. خو چې کله نه په 2018 کې الیکشن شوی دی او یو جماعت یو پارټي هغه بر سر اقتدار راغلی ده، د هغې ناقص پالیسو په وجه باندې او د هغې د IMF سره داسې معاهدې کولو په وجه باندې ملک داسې حالت ته ورسید چې هغې کې د مهنګایي نه بغیر بل څه چلېدل هم نه بیا. نو په دې بنیاد باندې په هغې حالاتو کې PDM حکومت چې دی نو هغستی دی چې ملک انتهایی ذلیلتوب طرف ته تللی و، معاشي بحران طرف ته تللی و او هغه د هغې د اوچتولو کار نه و، لیکن ملک بچ کولو دپاره هغې چې دی نو حکومت اغستی او خپل په سر باندې چې دی نو دا ټول پروګرام چې دی نو واغسته، دا بدنامي مو واغسته، لیکن ملک چې دی نو هغه بچاو که د بحران نه وباسه. اوس هم تاسو به کتلي اواز دا لګېدلی دی، اعلان دا شوی دی چې کمې
خبرې IMF سره کړې وې هغه خبرې چې دنو برابر شوي دي او اوس په پاکستان ان شاء الله بل ترقی طرف ته چې دنو رواني مهنګایي او معاشي حالات به چې دنو ان شاء الله درست شي ان شاء الله شمولیتونه را روان دي او هغه خبره مونږ له بهر کوونه ان شاء الله زمونږ هغې له رزم ټاکلي دي او ان شاء الله په کم ځای کې به هغه به مخې ته راشي تاسو مخې ته به هغه مونږ کېږدو ان شاء الله تاسو به ووینئ د غټ شمولیتونه به په ټوپۍ کې په موساخېلو کې به دې غاړې ته به او چې دنو دواړو یونین کونسلو کې ان شاء الله شمولیتونه دا چې دنو تیار دي بل دا چې جمعیت علما اسلام خو بلا تفریق خدمت د عوامو کوي او ان شاء الله د ټي ویل متعلق یا نور سم مسلې داسې وي نو زما نمبر دا چې دنو خلکو سره عوامو سره شته دی رابطه دې کوي ان شاء الله مونږ به محکمې سره هغې باندې چې دنو رابطه کوو او خبره به کوو ان شاء الله هغه ټولې خبرې بس تاسو مخې ته چې کوم مسایل وي ان شاء الله مونږ د هغې د حل کولو کوشش کوو بغیر د یا د اسمبلی د نماینده نه بغیر هم ان شاء الله او چې کله شو نو بیا به په خاص طور باندې بیا کوو ان شاء الله مونږ به دې ټولو خدمتونو ته ان شاء الله تیار یو په اخره کې زه ستاسو د زاهد نیوز د ټوپي اپډیټ او د دې د ټول ټیم او ټولو ملګرو انتهایی مشکور یم چې مونږ ته ټایم راغلل او زمونږ خبرې ریکارډ کړې او هغه عوامو سره شیر کړې